اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ څنګه چې زمونږ تاسو پته ده NP TV د طرفه مونږ مختلف قسمه انټرویوانې کوو، مختلف قسمه شخصیات سره مردان غټ شخصیات سره مونږ ملاویږو. نن مونږ د ظاهرشاه مومند سره ناست یو. د دې لاول خو ډېره مهرباني چې دې مونږ له ټایم راکړ او دونه مصروف دې تعارف زه مختصر غونته کې دا وکړم چې د دې تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. خو د باچا خان بابا د فلسفې نه دومره متاثره دي چې دې موږ له په خپل پارټۍ پروا ونه ساتله او دې موږ له د انټرویو دپاره ټایم راکړی شو. نو ډومبې خو مننه دي او مونږ کوشش دا کوو چې لکه دې نه د سوشل ورک یو ډېر غټ دی او له دې والد صاحب یو غټ سوشل ورک تیر شوي، نو هغې باره کې لږ مونږ معلومات کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د شاه مومند صاحب تاسو موږ ته ډومبې خپل سوشل ورک باره کې مونږ ټول ته خو پته ده، خو لکه بیا هم چې زمونږ د کم نوي ملګري دي ته هم پته ولګي، تاسو خپل ډیفاین کړئ که نه دي. زه خو اول خپل تعارف کوم. زه مرحوم سید رحمان مومند ریم ظاهرشاه مومند یم، ستاسو مخکې ناست یم. د پاکستان تحریک انصاف یو ادنا کارکون یم. زه د ANP چینل ډېر مشکور یم چې دوی مالا زما د سماجي خدماتو په رڼا کې موقع راکړه او زه زړه د خلاصه دې کشرانو ته راجع عقیدت پیش کوم چې دوی د مردان په توګه باندې د سوشل ورکر سره د پولیټیکل لیډر سره ملاقاتونه کوي. زما دعا ده چې دا خدای کامیاب کړي. امین امین. تاسو مونږ د سفیاتو لپاره تاسو مونږ له ټایم راکړئ، دا زموږ دپاره ګټه خبره ده. نه جي تاسو یو سلام ځای زموږ فرض دی باقي چې څو پاره د سوشل ورک تعلق دی. جی نو زه په مختصر الفاظو کې به دا ووایم چې انسان چې تاسو وګورئ انسان پوره نه دی. بالکل جی. الله پاک پوره دی او انسانان نیمګړي دي. د یو انسان بل ته ضرورت دي، د بل انسان بل ته ضرورت دي. بالکل جی. موسی علیہ السلام تا په یو وخت کې چې کوم دی دا دعا چا تپوس وکړه چې ته دا خبره ولې نه کې، دا دعا وکړه چې دا ټول انسانان یو شان شي. بالکل جی. دا ټول انسانان چې یو شان کړل الله پاک، نو روزګار زندگی او کائنات چې دی نو دا په ځای باندې ودرېد. بالکل چلېدی نشي بیا. نو چلېدی نشي. الله پاک موږ ته پای کې دا وښودل. نو هغې ورځې نه چې دی نو الله پاک دا موږ ته قرآن کې ویلي دي چې تاسو چې دی نو ایز اے سوشل ورکر ما پیدا کړي یې د انسانیت په حوالې سره چې دی نو به تاسو د یو بل خدمت کوئ. بالکل جی. او د یو بل چې کوم دی نو په خدماتو باندې به چې کوم دی کې د یو بل حاجت وي هغه یو بل سره سرته رسوئ. نو دې لپاره واحد فورم چې دی دا سوشل ورک دی. بالکل جی. او سوشل ورک په دې وجه باندې زموږ فرض دی، زموږ مشرانو هم کړی دی او زه هم کوم په دغه. بالکل جی. هغه تاسو خبره کړم، معذرت غواړم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. او په دې لپاره څه نه کیږي. باقي د سوشل ورک حوالې سره زه د دنیا یو دوه درې مثالونه هم پیش کوم. جی جی. تاسو وګورئ که نه د سکاوټس میشن ته وګورئ په دنیا کې جی چې دې تحریک چې دی نو څونه خلکو له فایده ورکړه ډېره زیاته. او د دې سره چې دی نو په پولیټیکل لیډرز کې چې دی نو زه باچا خان ته خراج عقیدت پیش کوم. بالکل چې هغه د خدایي خدمتکارۍ او فلسفه باندې سوشل ورک آغاز وکړو. لومبي ځای چې پښتنو کې به لومبي آغاز هغه نه شوي. جی مونږ ته تاریخ ډېره کمه پته ده چې تاسو په حیثیت انسان خو چې مونږ وګورو نو په پولیټیکل لیډرز کې ښکاري داسې چې هغه لومبي خو ادروایز چې دی نو ایز اے سوشل ورکر امیر کروڑ چې کله د پښتو 4000 سال مخکې مونږ تاریخ وګورو هغه د پښتو چې کوم نه ایز اے سوشل ورک په شکل کې هغه د پښتو ادب لپاره او په شاعرۍ په توګه باندې چې هغه پښتو ادب کوم ژوندی کو. نو دا یو سوشل ورک و، ځکه چې یو ثقافت ښکاره کول، د پښتنو رواج ښکاره کول، د دې په خپل ځای باندې یو مقام دی او جوزی دی. او دغسې په کنټینیویشن کې چې کوم دی نو په لیډرز کې دا ویلی شو چې د باچا خان چې دی نو یو کردار و. بالکل جی. د په دې خطه کې د انګریز د تختولو لپاره بالکل یو په غټه سطح وکنه چې لکه دا انټرنیشنلی دا بالکل ویلی شو چې په غټه سطح باندې دا چې د انګریز سامراج خلاف
هغه چې کم جدوجہد کړی دی هغه د پولیټیکل افیلیشن نه بالای تر چې کم دی هغه جدوجہد کړی دی او هغه د خدماتو په وجه باندې په انډو پاک کې چې دی نو کانګریس ته تللی دی دا وطن یې پریښی دی نو په هغې کې دغه شی سوشل ورک چې کوم دی کنټریبیوشن و د دې په وجه باندې زه تاسو سره نن ناست یم او دې ان پي ټلویزیون ته تاسو خو وایئ چې دغه خو زه دا ګڼم چې د دې سوشل ورک چې کوم دی ذکر دی وشي او زمونږ اسلاف چې کوم ښه کارونه یې کړي دي هغه را برسېره شي او د هغې کنټینیویشن دی چې دی نه وساتل شي لا هغې کارونه مجید داسې ووایي چې لکه دا بې مطلبه ځکه و چې نن ستاسو تعلق دا دی پی ټي آی سره دی او تاسو بیا هم له هغې د سوشل ورک او له هغې خدایي خدمتګار تحریک چې کوم نو د هغې ستاینه دا دې وکړه که نه جي هغې فلسفه به ځکه سټینډ کوو په هغې باندې به ځکه خبره کوو دې کشرانو ته پته ولګي که نه جي تاسو په دې وجه باندې نه چې زه چې دی نو د یو سیاسي جماعت تعریف کوم جي زه د یو انسان تعریف کوم چې یو ښه کار به موږ د هر چا اپریشیټ کوو چې هغه زمونږ چې کوم دی مخالف جماعت دی ولې نه جی بالکل خو په ښو کارونو کې د یو بل اپریشیشن پکار دی په ښو کارونو کې د اسلاف چې کوم دی نو پیروي پکار ده او د سوشل ورک حوالې سره زه دا خبره کوم د هندوستان جمهوریت ولې مضبوط شو ځکه چې د دې شاته چې ته بیک ګراوند وګوري د انګلینډ جمهوریت ولې دغه مضبوط شو بالکل چې هغه خلکو چې کوم دی نو سکاوټس تحریکونه د سوشل ورک تحریکونه یې راوچت کړل او دغه سوشل ورکر چې کوم دی نو بیا د هغې په پولیټیکل مین سټریم ته رالل او هغې د قوم او د ملک په خدماتو کې داسې یو کردار ادا کړ چې هندوستان سوشل ورکرز پیدا کړ ځکه یو مضبوط جمهوریت دی پکې انګلینډ امریکا تاسو د ټولې دنیا په نړۍ کې وګورئ چې کوم دی کې په سیاست کې سوشل ورکرز او سیاستدانانو دا دواړو امیزش موجود دی نو د هغه د سیاست ډېر په مخ په وړاندې روان دي او کم خلک چې ورسره سوشل ورک نه کوي هغه مخ په وروسته روان دي بالکل جی اصل کې سوشل ورک بچی داسې اوچتېږي چې لکه مطلب مونږ کو یو بله پارټي هم داسې کار وکړي څنګه چې نن مونږ دا خبره کړو زما خپله دا نظریه زموږ په سیاست کې لکه تاسو نه کشران یو ډېر کمه تجربه لرو خو زه یم چې یو کس داسې کار وکړي چې یو پښتنو دپاره د انسانانو د ښېګړې دپاره په کار راځي نو ستاینه پکار ده دا نه چې په سیاسي بنیادونو هغه رد کول پکار دي دې باره کې تاسو څه خیال دی یاره هغه خو ځکه رد کول نه دي پکاره په سیاسي بنیادونو باندې چې عمران خان صاحب تاسو وګورئ کو زه د هغه د سیاستدان په حیثیت د انټرویو خبره نه کوم ګورئ هرګز یعنې سوشل ورکر شوکت خان هم جوړ کو مظلوم قوم ته ضرورت بالکل منوي او د هغه د سوشل ورک په چې کوم دی د هغې اپریشیشن به ځکه کوو چې نه موږ دا ډېر مخیر حضرات دي چې هر سیاسي جماعت کې چې کوم مشران دي مخیر حضرات دي او د هغې په دې بنیاد باندې چې کوم دی اسپتال چا جوړ کو چا سکول جوړ کو نو زمونږ چې کوم دی نو د اضافلي ولس ته به د ډېر خیرخواهي راځي بالکل او زمونږ چې کوم دی نو علاج به کېږي زمونږ سکولونه به چې دی نو آباد شي ځکه چې سوشل ورک یو داسې جذبه ده چې دا چې کوم دی ټولو کارونه چې دی نو حکومت نشي کولی ځکه چې زمونږ مسایل ډېر دي زمونږ وسایل کم دي بالکل زمونږ حکومت کمزوری دی او زمونږ قام مضبوط دی په پیسو په لحاظ بالکل ډېر نو د دې حوالې سره که مونږ چې دی نو د پولیټیکل لیډرز په ځان کې دا یو صلاحیت پیدا کړي چې هغوی ورسره چې کوم دی نو هسپتالونه جوړ کړي سکولونه جوړ کړي داسې ادارې جوړې کړي د معذورو دپاره نو زمونږ د قوم به چې دی نو دا اویرنس په موږ کې څنګه راځي چې د کشران دا ټول ناسې تاسو په مخامخ دا اویرنس په څنګه راځي څه طریقه داسې کول پکار ده سیاسي څه طریقه پکار ده مطلب انتظامیه څه داسې پکار ده چې لکه دا زمونږ اویرنس حوالې سره خو دا پروګرام دی چې میډیا به ډېر غټ کردار ادا کوي او بیا د ټول نه لوی هتیار ایجوکیشن دی چې قوم ایجوکیټ شي بالکل زمونږ چې دی نو صرف په تعلیمي په تیوریټیکل دغه باندې دغه ونه کړو چې مونږ ورسره دا مې زده کړو چې یاره زما به حیثیت انسان د سبق نه علاوه هم څه فرض دی چې زه به د یو مظلوم سره مدد کوم د ګاونډي سره مدد کوم زه به چې کوم دی چا په تاڼه تحصیل کې امداد کوم زه به د چا د دوو خلکو چې دی نو جرګه چې دی نو د هغوی په منځ کې به د خیر ښېګړې چې کوم دی یو خبره کوم دغې ته سوشل ورک کوي او الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي بالکل جی لکه خو سوچ وکړو نو زه چې دا کوم هم خپل هیرو نه یې لکه ډاکټر عبدالستار ایدي مونږ وګورو سوشل ورک حوالې سره او عبدالستار ایدي کو مونږ یې کو نوم چې دی نو بالکل ډېر زیات دا به ظلمي ځکه چې په دې دوران کې چې په تھرډ ورلډ کنټریز کې ډېر کم سوشل ورکرز وو هغه په دنیا کې یو نوم پیدا کړ یو ملنګ فقیر سړی و په ټوله دنیا کې د هغه د امبولینس چې کوم سیسټم دی هغه چې کوم دی داسې یو نیټورک دی چې هغه ما خیال دی د دنیا لپاره یو مثال دی بالکل تاسو څه اکټیویټیز دي شاه صاحب نن سبا سوشل ورک حواله سوشل ورک طالب علم او په ډېر په سوشل ورک بیلیف ساتم سار چې راپاسم ماښامه پورې دا سوچ کوم چې ماښام مې څه خیر چې کوم دی نو ماښام یو انالیسس کوم چې کوم سوشل ورک ما و
کاغه په هسپتال په ډیولپمنٹ کې دی جی ټاپ پرایورټیز می چې کوم دی نو په اخلاقو دی جی او زبردست زبردست لکه چې اخلاق زمونږ وایو چې لکه اخلاق باندې موږ توجه ورکړو زمونږ د نیمې نه زیات مسایل به حل اول شي د ټولو نه اخلاق دي چې زم چې قوم په دې باندې ایجوکیټ شي بالکل. بیا ورپسې چې کوم دی نو تعلیم دی چې قوم په دې باندې زمونږ تعلیم یافته شي زمونږ 15-20% لیټرسي ریټ دی دا د خدای پاک 100% لیټرسي ریټ ته وځي ان شاء الله او دویم امپیسس زما په هیلث اینڈ ایجوکیشن دا زما سپیسیفیک امپیسس دي او زه چې سار را پاسم ماښام نو ما له خوب نه راځي چې زم چې تعلیمي ادارې ته لاړې نو ما دا لړۍ چې بالکل هسپتال ته لاړې بالکل سره پټ نه دي جی او بالکل ښکارې دي او هلته زه مظلومان وینم هلته زه مریضان وینم بالکل. او د هغې چې کوم دی نو خدمت وکړو د هغې چې دی نو په غم درد کې شریک شو تاسو د والد صاحب هم جی ډېر خدمات دي په دې سوشل ورک حوالې یو سره زما والد صاحب خو د سیاست پہچان یې ماته دا ویلي په نصیحت کې جی چې بچی کو تاسو سوشل ورک کو د دنیا او سیاست پر ته په چونګي کې ملاوي بالکل جی ځکه چې ما د خپل سیاست آغاز د انجمن کاشکاران نه وکړو جی د مظلوم طبقې چې دی نو د نمائندګۍ دپاره څوک نه و جی د غلام محمد خان لونخوړ سره د غفار خان مایار سره د انجمن کاشکاران طالب علمي دوران نه هغوی به چې د دې پرچار کو جی. د مل مالکانو خلاف د غنو د چقندرو داسې د تماکو د نرخ په حوالې سره چې دی نو هغوی مختلف موقعو باندې جیل ته هم تللی دی جدوجهد یې کړی دی بالکل. او هغه نن چې دی نو هغه وجه وه چې هغه چې دی نو بیا د ډسټرکټ کونسل چیرمین وټاکل شو بیا ایم پی ای وټاکل شو جی بالکل. او دا وجه ده چې سوشل ورک چې دی نو موږ ته په وصیت کې خبره پرېښې ده بالکل. زه ډېر زیات سوشل ورکر او لږ پولیټیکل صحیح دی جی په دې اخر کې جی تاسو د زمونږ کشرانو له سوشل ورک حوالې سره میسج ورکړئ چې دی کې مطلب هغه جذبه راوچته چې تاسو سره ټایم نشته موږ ته پته ده ظاهرشاه صاحب سره یو ضروري میټینګ لا روان دی او دی موږ سره په دې باوجود موږ له لږ ټایم راکړو دی مننه خو تاسو اخري کې چې کو لږ زه Message بیا یو ورکړئ. ځل چې دی نو د عبدالستار ایدي صاحب د باچا خان صاحب د تحریک چې کوم دی حوالې مې ورکړي د عمران خان صاحب د سوشل ورک حواله مې ورکړه خو زه په حیثیت یې دا ویم چې هر یو انسان په خپل ځان کې چې دی نو یو انجمن دی جی بالکل پکار دا دی چې زمونږ طالب علمان چې کوم دی نو د علم طرف ته مخه کي د ټولو نه لوی هتیار تعلیم دی او د هغې نه ورپسې غټ هتیار چې دی نو هغه اخلاق دی بالکل جی زما دا دوه میسیجز دي او د یونیورسټۍ د سټوډنټس لپاره زما دا میسیج دی چې دوی په ریسرچ باندې چې دی نو کنسنټریټ کړي ځکه چې کو په یورپ کې کو په برطانیه کې کو په امریکا کې کو په جرمني کې په ریسرچ باندې چې دی نو هغوی یهودیان یو لیول ته رسېدی شي نو به حیثیت مسلمان دی موږ ولې ونه رسو موږ کې دا ټول صلاحیتونه موجود دي زموږ ځمکه زرخیز ده زموږ وطن زرخیز دی خو دې ته د سوشل ورکرز او د خو قیادت ضرورت دی الله پاک دې زموږ دا کمی پوره کړي آمین. او الله دې زموږ کشرانو ته توفیق ورکړي یا په صحیح معنو کې علم طرف ته مخه بالکل ان شاء الله د شاه محمد صاحب چې تاسو مونږ ته مشران مونږ سره یې مونږ ته لارې ښیي انشاءالله هر څه به وشي دا تاسو مونږ لکه داسې یو انټرویو راکړه چې غیر سیاسي تاسو صرف په سوشل ورک خبرو کوئ دا تاسو یو غټ یو سوشل ورک دی چې تاسو یو میسج ورکړه له داسې به ووایو چې تاسو حریف جومات دی ان پی او هغې باوجود تاسو داسې دغه ونه کړه چې لکه مونږ ته څه ابجیکشن یا تاسو داسې دغه وګوره دا هم یو غټه خبره ده چې تاسو واقعي چې سوشل ورک یې ګوره جی منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا ته ټول سیاسي جماعتونه دي منزل یې چې کوم دی نو اخري د خلکو خدمت دی سوشل ورک دی زه په یو جومات باندې ګوته نه اوچتوم زه د ټول سوشل ورکرز قدر کوم او د ټول مخلص سیاستدانانو قدر کوم د ټول مخلص چې کوم دی مخیر حضرات قدر کوم او دا ورته یو ځل بیا پیغام ورکوم د خپل طرفه چې څنګه چې دی نو د شخصیاتو نمونه وایستل نه تاسو په خپل ځان باندې سوشل ورک د خپل قوم لپاره وکړئ او د حکومت سره چې کوم دی نو د خپل اوګم چې کوم دی لکه سوشل ورک لپاره پیش کړئ نو ان شاء الله چې زمونږ مسایل به چې دی په کلونو په ځای باندې چې دی نو میاشتې یلي او د میاشتې په ځای باندې ګنټې یلي ان شاء الله خبره راټولو جي په دې خبره باندې تاسو والد صاحب سره زمام لګه ناسته شوې ده هغوی به خبرې په اختتام کې دا خبره کوله چې خدای به د ظلم په لاس راکړي ما ته د کلي ماشومان دعا کوي نه زه به په دې شعر باندې اختتام وکړم جی چې د سوشل ورک حوالې سره جی چې د دې مشرانو په باره کې به دا ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کم ټولوم ډېره مننه